حدیث د ترمذی دی دارنګ نورو کتابونو کې هم دا روایت ذکر دی امیر معاویه رضی الله تعالی عنہ یوزل وی فرمایل صحابه ته چې زستاسو دوران دي د روایت بیانول غواړم چې دا روایت د ابو هريره رضی الله تعالی عنہ نه اوریدل دي او کله چې ابو هريره رضی الله تعالی عنہ دا روایت بیانول اول ځلی اراده فرمایلا چې بیان کم لیکن د بیان سکت نه لرو طاقت نه لرو چې به هوش شورتاو به فرمایل چې دوباره اراده وکړه د بیانولو لیکن دا حدیث دهشت دومره سختو مضمون دومره سختو چې اراده او فرمایلا او به هوش شو دریم ځل هغه اراده وکړه خپل ځان هضم کو او روایت بیان کو هغه روایت دا ده چې کله د محشر میدان ولګي الله رب العزت به حساب کتاب شروع کی یو څو قسمه افراد هغه الله رب العزت راو بلی یو هغه کس چې هغه ټول عمر د الله په لار کې jihad کړی او به د هغه په نتیجه کې شهید شوی وي الله براو غواړي چې تاسو کړیو ماته له ځواني را کړو صحت مې دل را کړو هغه به جواب کې وي یا الله ما ټول عمر jihad کول تر دې پورې چې ستا په لار کې شهید شو الله ورته فرمایي چې تا دروغ ویل دي زکا چې تا jihad تدید لپاره کول چې خلق ماته جری وي خلق ماته بهادر وي فقط قیل لك دنیا کې تا ته بهادر ویلې شو جری درته ویلې شو اور الله رب العزت به اعلان فرمایي چې دا شهید او دا مجاهد دا پړ مخې د جهنم غاړې لبوزه جهنم ته گزار کی هغه کس چې هغه ټول عمر jihad کړی دی اور مرګ په حالت د شهادت کې شوی دی لیکن چې کله دا په عمل کې اخلاص نه و داغه مقصد سبل سو نو پړ مخې به فرشتي ونیوي او جهنم ته به گزار کی دارنګه الله رب العزت با یو کسر غواړي الله ورته فرمایي چې ما تعالی مال را کړو ته په کې زما حق ادا کړل او یا الله تمالا مال را کړو دولت را کړو هغه مستا په لار کې لګول فقراو په منځ کې به تقسیمول څوک به ضرورتمند او حاجتمند داغه ضرورت اور حاجت به می پورا کول الله به ورته جواب کې ارشاد فرمایي تا دروغ وي زکا کتاب مال د دې لپاره خرج کول چې زمان نوم شي چې دا ډېر لوی سخی دی ستا مقصد دا چې په علاقه کې په قوم کې زمان نوم شي فقط قیل لك دنیا کې هغه ته ویلې شو چې دا خو ډېر سخی انسان دی غنی انسان دی لہذا ته چې د کوم مقصد د لپاره مال خرج کول هغه مقصد ته حاصل کو فرشتو ته ویلې شي چې د پړ مخې ونیوي او جهنم ته گزار کړي هغه کس چې ټول عمر مال خرج کړي د فقیرانو ضرورت پورا کړل او چې کله د اپ عمل کې اخلاص نو هغه جهنم ته پړ مخې گزار کړي دارنګه الله رب العزت به یو کس راو غواړي الله ورته فرمایي چې ما تعالی علم را کړو تا داغي څه خدمت جواب کې باغ عالم ارشاد فرمایي چې ما علم خلق ته رسول 24 घंटे الله ورته فرمایي تا دروغ ویلي
تا علم د دې لپاره حاصل کړو خلق ته د دې لپاره رسول چې خلق ماته قاری وي علامه صاحب وي فقط قیل لك دنیا کې هغه ته ویل شو فرشتو ته ویل شي چې دې پړ مخونی وي او جهنم ته گزار کړي عزیزانو اصل کمه هغه اخلاص کمه دي اعمال شته دي